امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. الرحمن الرحیم. د یو زنانه د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کول. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ځل موږ د پیغمبر علیه السلام سره په یوې غزا کې شریک وو. زمونږ تېرېدل په یو قوم باندې وشو. هغوی پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یې؟ نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورته وفرمیل چې موږ مسلمانان یو. په دې قوم کې یو ښځه وه، هغې سره په غېږ کې یو وړوکی بچی هم و او هغې د کټوۍ پسې اور بلول چې کله به اور لمبه راوچته شوه نو دی به د خپل بچی د دې اور د لمبې نه رادېخوا کړو د دې دپاره چې د اور ګرمایش پرې ونه لګي. کله چې دې ښځې ته دا معلومه شوه چې دلته په یو ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی، نو دا ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او پوښتنه یې ترې وکړه، انت رسول الله، آیا تاسو د الله رسول یې؟ نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې او زه د الله رسول یم. هغې بیا تپوس وکړو، بأبي و امي الیس الله ارحم الراحمین، زما مور او پلار دې په تاسو قربان وي، آیا الله جل جلاله ارحم الراحمین یعنی ډېر مهربانه ذات نه دی؟ پیغمبر علیه السلام جواب ورکړو چې هاو الله ډېر مهربانه ذات دی. هغې بیا پوښتنه وکړه، الیس الله ارحم بعباده من الام بولدها، چې آیا الله په خپلو بندګانو باندې د مور نه زیات مهربانه نه دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې هو، الله په خپلو بندګانو باندې د مور نه هم زیات مهربانه دی. دا ښځه ډېره هوښیاره وه. هغې بیا پوښتنه وکړه، ان الام لا تلقي ولدها فی النار، مور خو خپل بچی په اور کې نه غورځوي، نو الله جل جلاله څنګه خپل بنده په جهنم کې غورځوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، ډېر یې وژړل، بیا یې خپل سر راوچت کړو او ویې فرمیل، ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد، بېشکه الله تعالی په خپلو بندګانو کې هیڅ چاته دایمي عذاب نه ورکوي مګر هغه کس چې ډېر زیات سرکشه وي، په ګناهونو زړور وي، نو ده ته به عذاب د ګناهونو نه د صفایي دپاره ورکولی شي. نو سرکشي دا ډېر بد شی ده. ځان ته چویل او بیا چې کوم ده معافي نه کول، ځینې خلک وایي چې زما په رجسټر کې دا معافي کولو خانه نشته، دا ډېر بد شی ده. الله دې موږ وساتي. الله تبارک و تعالی دې تاسو موږ سرکشي ظلم زیاتی نه وساتي.